الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. په دې جسم او وجود د انسان کې یو ټوکړه د غوښې ده، په هغې کې یو لطیف قلب دی، اندرون کې یو قلب دی. اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دې صحیح شو سالم شو، صلح الجسد كله، ټول وجود د برابر شو. بس الله، ټول وجود برابر. واذا فسدت فسد الجسد كله، هر کله چې دې خراب شو دا ټول وجود د خراب شو. نبی اسلام فرمایل تاسو به وایئ چې ټوکړه څه شی دی؟ الا وهي القلب، خبردار ورې واورئ هغه زړه دی. زړه سم کوي ټول وجود به مسم وي، ټول وجود به مسم وي. بیا نه ښایست په کار راځي که وجود کې دا زړه خراب شي، نه مال په کار راځي، نه اولاد په کار راځي، نه د انسان لپاره جاګیر او پټې په کار راځي. د انسان لپاره خپل د زړه هغه کیفیت چې الله سره یو تعلق وي هغه په کار راځي. ابو لهب د خاندان د قریشو نه دی، د نبی علیه السلام تره کېږي په رشته کې، او مالدار دومره دی چې الله رب العزت قرآن کې د مال هغه ذکر کوي چې څه شی مال د هغه څه چل وکړو، هغه له یې څه ورکړل، هغه کسب چې کو تجارت کو څه چلو شي. او بل طرف ته بلال حبشي په رنګ تور دی او غریب په نام نسب باندې د اول نه غلام را روان دی، خو چې کله د زړه د جوړ شو د ابو لهب جوړ نه شو، نو ابو لهب په قرآن کې الله تعالی داسې قسمه په ضم سره وستایو چې تبت یدا ابي لهب وتب، مات شي لاسونه د ابو لهب او مات شو. څه چلو شو؟ او د حضرت بلال کوم مقام دی؟ زه خو هم د حضرت بلال یو مقام او یو صفت نه دی چې ذکر کو. حضرت بلال هغه انسان او هغه صحابي دی چې د زړه اصلاح الله کړې وه، نو په دکه غلام جسم کې الله تعالی یو داسې آزاد زړه ایښی چې کله په ځمکه باندې قدم دی نو هغې اواز پورته په عرش باندې اورېدی شي. ما تاسو ته ویلي نبي علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه باندې یا په بل یو سفر د اسمانونو کې الله تعالی ورته وښول چې یوه ښایسته حوره لګیا ده اودس کوي، او دومره الله ښایست ورکړی دی چې کله هغه په اودس کې هغه د تالاب نه او د لښتي نه اوبه رااخلي، نو هغه راواخلي اوبه، خو چې کله په مخ باندې واچوي د هغې د ډېر د حسن د وجې نه د اوبو نه ښکته چې راوغوري کله د دې د مخ نه هغه اوبه راشي، نو د هغه اوبو نه فی الحال ملغلرې جوړې شي. دومره زیات ښایست الله ورکړ. په مخ چې راشي د مخ د هغې نه ملغلرې جوړې شي، چې په لاسو کې مې اوبه واچوي نو په لیچو باندې ملغلرې جوړې شي د اوبو نه، چې په خپو واچوي نو د خپو د اوبو نه مستعملو اوبو نه ملغلرې جوړېږي. نو نبی علیه السلام حضرت جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو او ویې فرمایل چې جبریل دا څوک ده؟ روایاتو لیکلي کتابونو راغستې دي، روایاتو کې راغلی دي چې نبی علیه السلام ته حضرت جبریل وفرمایل چې یا رسول الله د ټولو خبرو مې درته خپله ووې چې دا دادي دا دادي، خو خیر دی دا یو تپوس د دې هورې نه وکړو نو تاسو به ډېر خوشحاله شئ. نبی علیه السلام وفرمایل هورې ته څوک وې؟ زه اعلی او افضل او ډېره بهترینه هوره یم. وی د چا یې؟ وی ستا د یو بهترین امتي یم. وی زر راته ووایه هغه امتي زما څوک دی؟ وی هغه حبشي غلام حضرت بلال دی. هغه له الله زه دغه شان ساتلی. نو چې چاته مخې ته دا څیزونه ښکاري هغه د دنیا په دې رنګ او په دې روغن باندې او په دې تازګۍ باندې عارضي او په دې سبززارۍ باندې څه کوي؟ الدنیا حلوة وحضره، دنیا خو یا خوږه ده خوږوالی هم عارضي دی، یا شنه ده شینوالی هم عارضي ده. موږ چې نن یو ګنټه مخکې یا سهار یا پرون کم خواږه خوړلي دي، اوس زموږ په هغې باندې هېڅ موږ ته پته نه لګي چې موږ څه خوړلي. دغه ده چې راته ذهن ته راشي نو هغه ده په خوله باندې ذایقه شته نه.
د دنیا دا ژوند هم دکه شان دی بیا به مونږ ته هېڅ نه وي یاد چې مونږ څه کړي دي څه مو خوړلي وو څه مو اچولي وو هېڅ به راته یاد نه وي الله فرمایي دا هېڅ ستاسو په کار نه راځي هېڅ شی مو په کار نه راځي ستاسو چې په کار راځي ستاسو به سالم زړه ستاسو په کار راځي او الله سره به هم دکه سالم زړه راړئ چې دا راړئ که سالم وي خو الله رب العزت به رضا شي که پکې نقصان وي نو الله رب العزت به نارضا شي هسې تاسو ووایئ څومره اهمیت دی د اصلاح د زړه څومره اهمیت نن خلک وایي هېڅ ضرورت نشته هېڅ حاجت نشته بس وایي چې بنده موس کوي او پوهیږي نو وایي بیا د دې بیعت او بیا د اصلاح د زړه څه ضرورت دی موږ دا موس د موس په رنګ اله کېږي چې د زړه اصلاح وشي ذکر د ذکر په رنګ اله کېږي چې د زړه اصلاح وشي انسان نه انسان اله جوړېږي چې د زړه اصلاح وشي انسان ته کامیابی او ترقی الله اله ورکوي چې د زړه اصلاح وشي د انسان په عبادت کې حلاوت اله پیدا کېږي چې د زړه اصلاح وشي د انسان عبادت اله برابرېږي چې د زړه اصلاح وشي معاملات اله برابرېږي چې د زړه اصلاح وشي معاشرت او ژوند اله برابرېږي چې د زړه اصلاح وشي